ګرانو کتونکو ایوب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه خلکو سره په دغه رمضان المبارک کې الحمدلله د وړو په مد کې د غوړو په مد کې د چینو په مد کې د چاولو په مد کې د اومو د پخو په مد کې ورسره اوس عید پیکج دی ښه پوره تعاون وکړو. یو ورور پرون 4200 روپۍ رالیږلې وي، یعنې 4200 او 200 پکې هغه یتیمانو ماشومانو له وي 2000 چې هغوی ته میلاو شوي، او یو پکې کوارټر کې مور او لور چې اوسېږي نو هغوی دپاره 2000 روپۍ وي. یتیمانو ته ورسېدلې دغه مور او لور ته ټلیفون شوی دی، اطلاع ورته ورکړې شوې ده راځي به. بل یو ورور د دوبۍ نه 15000 روپۍ کتابونو په مد کې رالیږلې دا مور دا د راغلې ده 3 لوریانې دي او څه کتابونه ولې اخیستي دویمه درجې کتابونه دي. نو ورور مې دې ته مو وویل چې بیا به راځي، ولې چې یو رش ډېر زیات و، یو د اختر دا چوټیانې شوې او دا مصروفیات دي، د دې په وجه د دې کتابونه ما سره امانت دي، ستا پیسې ما سره پرتې دي، له به زه دغه دویمه درجه چې کومه ده همدغه شانتې په کیمره ورکوم. صحیح ده؟ ته به راځي د اختر نه پس ښه، بلکې د اختر نه پس سبا مازدیګر کې راشه، خو وي روړې مې و دویمه پیسې ښه راشه مورې دې خوا ته. کوم ځای نه راغلې؟ کوم اسمالمې؟ هغه ترنوس پلمې. ولو دومره لرې نه؟ دومره لږ نه، په خدای باور. نو کونډه؟ نه کونډه نه یم، خاوند مې شته خو رمزور دی، ټي وي ده. ټي وي ده؟ او بچي دی؟ او بچي یو زوی مې چې ایستلی دی، یو دغه دی هغه ته هغه کونډانو بچي مې پاتې دی، مینګه م که نه لکه داسې بس خپل وخت مطابق باندې څه لږ لږ ډېر څیزونه راکوي، نور خپل بچي مې هم دی کونډانو مونډانو له م ورکوي ټولو ګټه زما لکه زما دغه څوک نشته نه. وړیم والا وړم والا شابله ښه د دې خوښېږي دا ته وړیم والا وړم والا شابله مازونه راغلي ما هر څه دې راکړي دي، الله دې خیرات قبول کړي. خوشحالې؟ خو خوشحاله. څو کاله نه راځي؟ 5 کاله خو به کېږي چې زه راځم. 5 کاله نه راځي؟ هر څه راله راکوي، تشه نیم ته دی او ښه خوشحاله. صحیح ده او چې تشه صحیح ده واله راشه دې خوا ته. ګرانو کتونکو دا تاسو وینئ دې خوا راشه، دا ماشوم ما ته وایي چې ما خپل له کپړې نه دی اخیستی، یتیم دی دا بچی، یتیمه را دا بچی یتیم دی. په دې حالاتو کې دا بچی مزدوري کوي 200 روپۍ وګټي، هغې کې 80 روپۍ چې کومه ده هغه کرایه ده، او دا 140 روپۍ دا د مور له ورکړي، او دا مور په بیا په هغې ژوند کوي. داسې مور یې که نه؟ ولې زده کوه چې ورته ناست یم، خاوند مې مړ دی، که ماشومان یې ګټي اوس مې ورته ناست یم. د دې ماشومانو کپړې دې نه وي؟ نه نه مې دې اخیستې وله، بس پیسې نه په خپل بیمار یم، فالج جوال یم، دومره نه چې زه خپل ډاکټر له لاړه شم، بچوړې مې سم نه و کړی. دا زه د ماشوم دا کپړې ګورم بچي تا نه وي اخیستې؟ نه دا دې خوښې دي اوس کپړې؟ اختر کپړې دې نه وي؟ ته چې مزدوري وکړې څه څه پې وکړې؟ 2 روپۍ کړی وکړم، 100 روپۍ مور له ورکړم. اسکول دې خوښ و چې اسکول دې ویلې خوښ دی؟ پیسې نشته، د مور غمو کې د روښیاندو غمو کې خو خیان دې ته ګران دي؟ نو خیان دې چې کپړې نه وي تا چېرته سوچ کړی چلم به وله سوچ دې وله کړو چې وله به واخلم؟ نو وي پیسې؟ نه وي راشه بچې ته هم کپړې نه وي، کپړې دې خوښې دي؟ خوشحاله شوي؟ دا مور څومره خوشحاله. ګرانو کتونکو دا یتیمان دي، دا څومره حقدار دي، 2 جوړې یې وړلې کپړې به واچي، رم ډېر څه غواړي چې ډېر څه ورکړو، خو چې څه مي په کیمرې وي دغه وړه غوړي او دغه کپړې چې کوم دي دغه سلسله روانه ده، انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو.